اوس اواز شته؟ نو ښه چې راته ډېره مهرباني چې تاسو مونږ ته د اواز دغه راکو او زمونږ پې اوکې ټیک شو. دوباره یې شروع کړه. زه صحیح دی، زما خبرې خو راځي، ستا خبره لږه په مزه وي. ګرانو کتونکو، زیم تفهیم زیم کامران خټک، مونږه د انتخاباتو حوالې سره به هم خبره کوو. د خسره روبیلا مهم او دې سره سره نور بحث دی. قاضی حسین احمد میډیکل کمپلیکس نه چې کم برطرف ملازمین دي، ډاکټران دي، کلاس 4 دي، نرسانی دي، ینګ ډاکټرز دي، د هغوی احتجاجي پریس کانفرنس، د هغوی خبرې هغه به تاسو سره شیر کوو. ورسره د مختلف تحصیلونو کې چې انتخابي سرګرمیانې دي په هغې به نظر اچوو. لومبۍ خبره چې مونږ کوم نن کوو هغه د انتخاباتو، تحصیل انتخاباتو کې، بلدیاتي انتخاباتو کې د خزانو مخونه کلاوېدل او د خلقو چې کوم ضروریات دي د هغې لیستونه جوړېدل او دې ټایم کې دا ضروریاتونه هم ډېر شي. نقد په نقد د خلقو د کارونو روش او دا شی شروع دی. مونږ به خبره کوو د خسره روبیلا مهم، د پاکستان د ټولو نه غټ خسره روبیلا مهم دا اختتام پذیر شو. د نوشہرہ محکمه صحت دې کې کړی دی کمال، ځکه چې د خپل پراګرس نه زیاته نتیجه ورکړې ده او ډبل ټارګټ یې پوره کړی دی. ټارګټ هغه حد چې دی هغه کراس شوی دی او ډبل کړی دی خپل ټارګټ. دغسې په پبو تحصیل به را روان یو. پبو تحصیل کې د پی ټی آی ناراض رکن، ناراض سابقه ډسټرکٹ ممبر قیصر خان، هغه د جماعت اسلامي امیدوار حاجی بشیر د حمایت اعلان کړی دی. دې سره هلته کې د جمعیت علماء اسلام امیدوار قاضي اختر منیر او د عوامي نیشنل پارټۍ غیور خټک انتخابي کمپین غیور خټک نن په بانډه شیخ اسماعیل او محب بانډه دې علاقو کې پروګرامونه کړي دي. ایم پی اے شګفته ملک هغې ته کړی دی خطاب. دغسې د نوشہرہ تحصیل خبرونو کې غټ غټ خبرونه د پی ټی آی تحصیل امیدوار اسحاق خټک هغه پروګرامات دي. د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میا بابر شاه د هغه پروګرامات دي. د جمعیت علماء اسلام امیدوار مفتی حاکم علي د هغه سرګرمیانې دي. ورسره د پاکستان مسلم لیگ نون عبدالحق د هغه پروګرامات شمولیتونه کمپین کې تیزی راوستی دی. د تحصیل جهانګیري سرګرمیانې هغه به تاسو سره شیر کوو. هغلته تقریبات شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف امیدوار کامران رازق د هغه څه پروګرامات دي او د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار سکندر خان د هغه انتخابي مهم تجزیه. زه به راتاویږم خپل ملګري کامران خټک ته. کامران نن که غټ خبر مونږ خپل ناظرین سره شیر کوو نو د خزانو د خلو کلاوېدل. تفهیم به یې غټ خبر خو تا پهله هیډلاین تا خپل ویور ته سناو کوم. بالکل نوشہرہ کې چې کوم دي څنګه تاسو وایئ چې دولت استعمال دی، نو پاکستان سیاست نوم چې اخلي نو دولت خامخا پکې پهله ذکر راځي، ولې چې بغیر د دولتمندو نه بغیر دا الیکشن څوک نشي لړولی. پاکستان کې چې کوم جمهوری طریقه کار دی، کم سسٹم جوړ دی، دی کې غریب اپلائی هم نشي کولی. ولې اوس چې کوم مونږ تحصیل باندې ذکر واچو، تحصیل نظامت چې دی نو پهله مرحلې کو چې داخلېږي صرف فارم جمع کې کاغذات نامزدګي نو 50,000 روپۍ به ته جمع 50,000 ډېر غټ اماونټ دی غریب لپاره چې دی مهنګایي کې هغې خپل د کور چوله دی نشي چلولی، مشکلات شکار دی، بېروزګاري ده او څه داسې چې په روزګار لګېدلي دي او په روزګار نه بېروزګاره شي. دا چې سم قاضي میډیکل کمپلیکس داسې نور ادارې هم دي نو 50,000 روپۍ داخلون دا د عام کس وس کار نه دی. او دغه شان دي چې دي تحصیل نه که ښکته راشئ نو هغه هم 15,000 روپۍ د یوت یو کس به څنګه داخلوي؟
بالکل تاسو خبره صحیح ده. ما پاکستان سیاست چې دی ټول د پیسې دی. غریب کس بچی چې دی او ډېر زیات د بل مالدار بچي نه بهتر مازغه ورته الله ورکړي وي، بهتر ټیلنټډ وي، صلاحیت ورته الله ورکړي وي، خو چونکې پیسې یې په جیب کې نه وي نو هغه ته خپل کور نه یا خپل د دغه نه مجبورونه هغه اجازت نه میلاوي چې پاکستان سیاست کې قومي دی یا صوبایي دی یا بلدیاتو دی چې هغې کې دی انټري سوچ وکړي. داخلدن خو سوچ هم یې نه شو کولی. نو کم اوس چې کوم څه سیاست روان دی بلدیاتو او خاص کر موږ نوښار کې ګورو ټول هیوي ویټ مالدار چې دي مالدار ټول ولاړ دي او چې څومره جوانان ولاړ دي خدمت هضم کوي نو هغوی نور څه کار نشته دی. هغوی ټول فاینانشلی برابر دي، کروڑپتیان اربپتیان دي او هغوی باباګان چې کوم دي پلاران هغه هیوي ویټ مالدار دي. نو هیوي ویټ مالدار دي هغوی بس یو مشغله د شغل دی سیاست ته راتلل د عوامو خدمت کول. او دې کې دلچسپه خبره ده چې اوس عوام چې کوم دي ووټر هم اوس سبا ته نه ګوري، هغوی هم نغدو حساب کتاب کوي. ولې چې هغوی ته پته چې الیکشن نه بعد به دا راځي چې تو کول مې کول به نه پېژني دا چې څوک کرسۍ ته ورسي نو به یې نه پېژني چې دغه همغه ووټر دی چې د کوڅې ته ډور ټو ډور زه تلمه. اوس دی ما د دفتر ته راځي ما دفتر ته بغیر د اجازت نه ما څه کې دی دننه نه شي راتلی. پاکستان سیاست کم دی مونږ یې خبره کوم. نو عوام چې دي هغوی اوس په موقع باندې هغوی حساب کتاب برابروي ورسره. مونږ ګورو ډېر ځایونو کې هوټل هم کولاو شوي دي، هلته خلکو ته خوراکونه هم کېږي، حالانکې مخکې به دا خوراکونه نه وو. او چې څوک چرګ خوري چرګ، روسټ خوري روسټ، که څوک میان خوري میان، څوک پولاو افغاني پولاو هسې ورته کېږي. بریانیانو دور شروع شوی دی. موږ ډېر ځایونو ته چې لاړو شو هلته مونږ ګورو او ډېر زیات ګڼ خلک یي. مونږ چې وګورو یاره وجه څه ده نو ډېر غریب ولس راغلي وي نو هلته ګورو دیګونه ورته بریاني دیګونه ورته تیار وي ورته 400 وریجې پخوي، پکې غوښه وي، په یو دیګ باندې تقریبا 15,000 روپۍ لګي. حلواګانې پکې دي حلوا مې پوره ساز سامان وي پکې. او دې سره د خلکو معمولی ضروریات د چا په کور کې وړوکی پمپ نشته، دیوال غورځېدلی دی، کمرې چت مې خراب دی، کمره خرابه ده. نو موږ وکتل چې د خلکو کم بنیادي ضروریات دي هغه هم د هغه خپل تفهیم څنګه چې موږ وګورو کور کې پلار په جیب کې پیسې وي که نه نو زوی ورته به راشي، اولاد ورته راشي، هغوی ورته زیان نظمین کېږي دا شی اخلم دا جي دا شی اخلم. نو هوا مو ته پته ده چې دا باباګان چې څوک راوتي نو هسې به خرچې نه کوي او په دغه وخت چې دی دغه موسم کې خرچې کوي نو هغوی ته به خپل ضرورتونه یاد شي چې راشه اوس دا ضرورت پې پوره کړه او دغسې مې ده چت معامله مې ده، بل څه د زوی تعلیم مسله مې ده، بل د کور کرایي مسله ده، یا علاج څه مسایل مې دي، یا قرضه ده روانې یا فلانکي ځای کې نو هغوی خپل حصه بقدر حصه آتے وصولونو کوشش کې لګېدلي اب د هغې قسمت دی چې باباګان ورته څومره ورکوي. دا بالکل ګرانو کتونکو دغه غټه خبره وه تاسو سره مو شیر کا راتاویږو به د خسره روبیلا مهم. دا د پاکستان د ټولو نه غټ ویکسینیشن مهم دی کې نوښار محکمه صحت څه رول ادا کړی دی او څنګه دا مهم چلیدلی دی، ولې د خپل ټارګټ نه دا اباو شو، زیات شو، ډبل کو ټارګټ، څه خبرې دي دې باندې بس ووایو. تفهیم بھائی خسره روبیلا چې کوم دی دا دې ته شرعي دا روبیلا چې دا هم دغه شرعي یو قسم دی. دا پوره دنیا کې تقریبا ډېر ملکونو کې ختم دی او پاکستان او دا تیسری ممالک چې موږ ته پاکستان شو، انډیا شو، بنګلادیش شو نو په دې کې دغه اوس هم پاتې دي، اثرات کافي حد پورې پاتې دي او لکونو خلک په میاشتې او په کلونو په حساب باندې د موذي مرض چې دی وبا نه دا وفات کېږي. دا پاکستان دې نه صفا کولو دپاره حکومت یې ډېر سخت احکامات هم جاري کړي پاکستان ته او بله یې سره وسایل هم ورکړي دي. یونیسیف کم دغه دی WHO کم ذیلي اداره ده هغوی ته پوره وسایل ورکړي، ویکسینیشن ورکړي، هغوی ته سټاف ته پیسې او هر څه ټول ورکړي. او نوښار کې چې کوم مهم وچلېدو او د کم 12 ورځې خسره روبیلا مهم و په هغې کې 900 ټیمان چې دي په نوښار کې په هغې کې محکمه ډسټرکٹ هیلث افیسر چې دی
هغې ټیمونه پکې وو، بي ایچ یو پکې وو، آر ایچ سی پکې وو، یونیسیف پکې وو، ډبلیو ایچ او ورلډ هیلث ارګنایزیشن پکې وو، او دغه شان دی پکې رضاکار پکې ډېر ګڼ تعداد کې وو. نو دی 100 ټیمونه وو چې دی 100 ټیمونه په دی کې کار وکړو. او ډبلیو ایچ او نه چې کوم ټارګټ میلاو شوی دی نو په نوشہرہ ډسټرکټ کې 6,30,000 ماشومانانو ته ځوانانو ته دا ویکسینیشن خسره روبیلا کونو. خو نوشہرہ کې څنګه ستاسو هیډلاین سرخۍ کوي چې نوشہرہ ډسټرکټ هیلث کوم محکمه چې دا او خاص کر هغې قیادت مشري ډاکټر شعیب خان کوي، نو هغې یو کمال وکړو. کمال دا چې 6,30,000 ټارګټ و، هغې 7 لاک نه بر رسولی دی، 8 لاک ته دی ټارګټ جدو کړی دی. نو یې مطلب چې دا کم ویکسینیشن عمل نو دا په ډبل کړی دی، 100% نه وړېدلي 200% ته وړېدلي دي. دا د یو شاباسۍ دی کې تفهیم دی کې دا چې دی کې څه خلک داسې دي چې اټک سره بیلونګ دي، څوک دی مردا سره بیلونګ دي، څوک داسې په لاره کې تېرېدو، په سفر باندې تېرېدو. نو چونکې شاهراهګانې دي، کوم سټاپونه دي، بس سټاپونه دي، نو هلته هم دا محکم صحت نوشہرہ کوم ټیمونو دی هلته کې وو، نو دی هغې خلکو ته هم دی ویکسینیشن کړي دي. حالانکې هغې رایش به دلته کې نه وو، خو چې چونکې تېرېدو سفر یې کولو په لاره تېرېدو نو ټول په ریکارډ کې راغلي دي. ان د ریکارډ محکم صحت چې کوم ریکارډ دی په هغې کې درج شوي دی کې راغلي دي. نو دا 7 لاک نه 8 لاک قریبي ترمیان میز کې دا ویکسینیشن شوی دی. خپل ټارګټ چې دی هغه بالکل چیو کړی دی، او ډبل ټارګټ دی 200% دی پکې دا کړی دی. نو دا ډېر ښه خبر دی. دې سره د کوم خسره روبیلا کوم موذي مرض دی، بیماري ده، دې نه ډېر حده پورې مونږ دا نسل چې دا مونږ بچ کولی شو پاکستان او نوشہرہ خاص کر دې نه پاک کېدی شي. د پبو تحصیل کې د پی ټی آئی او ناراض رکن سابق ډسټرکټ ممبر هغه د حاجی بشیر د حمایت اعلان کړی دی. تفهیم مونږ به پلوي وسوي چې څنګه خزان موسم رالو نو داسې په نوشہرہ کې 2 تحصیلونه دي، یو جهانګیر او بل پبي، چې دلته خزارسي ده د پاڼو ونې دغه شان دی دا تحریک انصاف کم وکټې دي راورځېږي، او پبي چې دی هلته ډېر زیات تحریک انصاف چې دی ټوټ پوټ شکار ده. ولې چې کوم ټکټ هغې چې کوم ټکټ ورکړی دی نو هغې باندې بالکل دا خبره هغې چې کوم ټکټ ورکړی نو هغې ټکټ ورکولو نه مخکې په هغې باندې یو هنګامه شوي وه، یو ګروپ راغلی و، مخامخ راغلی و، ډېر سینیر ګروپ و. ټکټ خو ورکړی شو، خو هغې اختلافات تر اوسه پورې یا حل شوي نه دي. هغې اوس هم لګېدلي دي. هغې کې څنګه تاسو وایي چې کیسر خان دی ډسټرکټ ممبر پاتې شوی پاکستان تحریک انصاف، هغه حاجی بشیر چې جمعه اسلامي کوم نامزد کینډیډیټ دی هغه حمایت واضح اعلان وکړو. او دې نه مخکې ذوالفقار عزیز چې کوم دی ذوالفقار عزیز حرف زلفي هغه هم د حاجی بشیر جمعه اسلامي کوم کینډیډیټ دی هغه حمایت اعلان کړی دی. مونږ داسې ښکاري چې تحریک انصاف چې څومره ناراض ملګري دي ټول جمعه اسلامي چې کوم کینډیډیټ دی حاجی بشیر د په حمایت باندې متفق کېږي. او ولې چې هغوی غواړي چې مونږ داسې امیدوار ته مونږ دغه شو چې امیدوار مخکې پریس خټک ته زور ورکړي. او د تحریک انصاف چې مونږ ګورو پبي کې ډېر زیات ټوټ پوټ شکار شوي ده، او روزانه وکټې چې دي دغه شان د خزارسي ده پته ونې دغه شان د بکلاویږي. بالکل مات کوټ دی. دې ټایم کې که مونږ ووایو پښتو لفظ ولا استعمالولی شو نو مات کوټ دی. او دغسې د پبو تحصیل کې انتخابي سرګرمیانې جاري دي. مونږ که خپلو ناظرینو سره د پبو تحصیل اجتماعي عوامي نیشنل پارټي، جمعیت علماء اسلام او پی ټی آئی دا یو کشمیری نظر اچوئ. پبي تحصیل چې دی نو هلته جمعیت علماء اسلام چې کوم کینډیډیټ دی قاری اختر منیر صاحب هغه ډېر لوی کمپین شروع دی. نن هم ډېر مختلف مقامات کې پبي کوم بیلټ ایریا د تحصیل سطح هغې کې شمولیت پروګرامونه کړي، کارنر میټینګونه هم کړي دي. بل مسلم لیگ نون چې دی نو هغې هم
دغه جوړای امیدوار د پر هغه مهم چلی. نو جمعیت علماء اسلام چې کوم کاري اختر منیر صاحب دی هغه ډېر زیات نن بللی شوی دی، دعوتونه ورته ورکړل شوي دي، هلته کار نه میټینګونو ته خطاب کړی، شمولیت هم ورسره شوي دي او ډېر تیزۍ او نوی انداز کې هغه انتخابي مهم چلی. کم مذهبي ووټ بینک دی، کم سپورټر دی راټول کړي دي او بل هغې لګې دي ډور ټو ډور کمپین ورته شروع کړی. مونږ دا اورو چې یاره یو دوه ورځو کې هغوی مختلف 3-4 ځای کې هغوی دغه شان دي آفیسز کولاوي مین جی2 روډ باندې داسې چراټ روډ باندې دغه علاقې خلک چې یا به هلته کې راځي وي، دوی کوم مسایل وي کوم دغه وي یا خپل امیدوار سره رابطې یا څه قسم دغه ته تعاون ته غواړي نو هلته به دوی خپل ټیمونه هلته موجود وي. او دا نور امیدواران چې دی نه لږ منفرد ونې دغه د انتخابي مهم دی او مونږ وایو چې یاره دی چې کوم سټارټ اخیستی ډېر تیزۍ سره دی روزانه روان دي، شمولیتي پروګرامونه دی ډېر دي او ډور ټو ډور رابطې دی ډېر زیاتې روانې دي. او بل دا د اهم شخصیت حاجي نواب صاحب څنګه تاسو پته سماجي کارونو کې هغې پیش دی نو هغه خاندان ټول سپورټ دغې جی وای کوم کینډیډیټ دی د تحصیل دی او یو ټف مقابله به دوی ورکوي. بل طرف چې تاسو په دغې حلقې کې عوامي نیشنل پارټي کوم غیور خټک دی هغه نن هم انتخابي سرګرمیانې کې تیزي راغلي ده. شګفته او مرکزي مشران هم شامل کوم دی دغه ایم پی ای پاتې شوي ده شګفته ملک هغه هم نن راغلي وي، هغې هم نن کار نه میټینګونو ته خطاب کړی دی، پروګرامونو کې شرکت کړی دی. دلته ضلعي صدر دی جمال خټک هغې هم نن دغه شوی دی، مختلف ځای کې اجتماعاتو ته خطاب کړی دی غیور خټک په حق کې. او بل میا افتخار حسین چې دی مرکزي جنرال سیکرټري دی هم په وی کې په وی کوم دغه دی انتخابي مهم دی عوامي نیشنل پارټي غیور خټک هلته مورچه سنباله کړې ده. خو صوبایي قیادت چې کوم دی عوامي نیشنل پارټي او مرکزي قیادت چې هغې کې میا افتخار هم شامل دی هغې پوره یو پلان جوړ کړی دی، یو حکمت عملي چې کوم دی په هغې مطابق هغې پوره انتخابي مهم دی غیور خټک چلی. او غیور خټک چې کوم دی هغه خپل خاندان چې کوم څومره ذمې دار دي مشران هغه هم ټول خواره دي په فیلډ باندې او که پلار چې کوم دی عام په دغه باندې دغه شی دی خپل مورچې سنبالي کړي دي غیور خټک په دوی دپاره. نو یو خاندان په سطح دوی ټول تقسیم دي، ځای په ځای کمپین چلی، تنظیمي په سطح هم دوی لګیا دي، بالکل ټول سرکاري چې دی بالکل بالکل فعال کړي دي او ډېر دغه منظم انداز کې دی غیور خټک کمپین روان دی، ډېر ټف ټایم ورکوي. ډور ټو ډور مهم. ورپسې به زما په خیال مونږ د جهانګیري نه شروع کړو. د نوښار دا ذکر به اخري ته کړو ځکه دلته کې خبرې هم ډېرې دي او څه خبرې اهم دي هغه هم تاسو سره کوو. نو د جهانګیري باندې راتاویږو. د دې یو تجزیه مونږ چکر والې د اکوړي ته هلته مو هم څه انټرویوګانې کړي دي، مونږ نوشهره کلا کې هم ګرځېدلي وو، مونږ داخلو ته هم تللي وو. دا تاسو سره لومبنی اول د جهانګیري خبره شیر کوو. جهانګیري کې د ایم پی ای ادریس خان او د سکندر خان د دوی پروګرامونه چې مونږ کوم نه کتل نو زیاتو نو غواړو به چې په هغې باندې خبره وکړو. کامران تفهیم بای خو مونږ دا وایو چې عوامي نیشنل پارټي چې دا یو ځله پارټي ده، دی هر کلي کې دی تنظیمونه دي، تپه ده تپې په سطح دی علیده تپې په سطح. اوس خو دا ویلیج کونسل یونین کونسل جوړ شي دی عوامي نیشنل پارټي مخکې رایو دا سیسټم راویستو دی یونین کونسل ته چې دی ته وایي دی تپه وي حلقې په سطح. نو حلقې نه لاندې چې دی پرایمري سطح کوم دي پرایمري سطح دی تنظیمونه را روان دي، دی تپې په سطح تنظیمونه را دي. دا یو منظم جومات دی، زړه جومات چې دی مخکې را یو شاخونه را روان دي، پلاران نیکان دي، بیا پلار دی، بیا زامن دي، اولاد دي، دا نسل د نسل دی یو خانداني پلیټفارم چې کوم خلک ان پی سره منسلک دي وابسته دي را روان دي، دغه شان نسل د نسل د یو سلسله را روانه ده. نو ډېر مضبوط دغه دی نیټورک دی تنظیمي لحاظ سره چې ګوري دی ډېر مضبوط نیټورک دی. نو دې وجه چې کوم په جهانګیري کې کوم تحصیل امیدوار دی عوامي نیشنل پارټي سکندر خان خټک نو هغه شمایتي پروګرامونه انتخابي پروګرامونه کوم
کار نه میټینګونه دي استقبالي چې کوم دوی انداز نو هغې ته دا سیوا دی. نو وجه دا ده چې هغې ته یو مضبوط نیټورک دی تنظیمي سطح باندې او تنظیمي سطح چې نیټورک چې چا مضبوط دی که نه نو رزلټ چې انتخابي نتایج چې دي هغه بدلوي. انتخابي نتایج چې هغه جماعت امیدوار بدلوي چې کوي هغې تنظیمي نیټورک مضبوط وي او دا به ومني چې عوامي نیشنل پارټي چې په نوښار کې او جهانګیري کوم حلقه ده تحصیل نظامت دلته د یو مضبوط نیټورک دی تنظیمي لحاظ سره. نو ځکه د سکندر خان چې دی نو د اجتماعات چې دي استقبالي د نور امیدوارانو نه د زیاتې دي او بله خانداني ووټ بینک هم لازمي وي. خانداني تعلق چې د سره سوخت دی امیدوار دی پر آب و خامخا دې سره منسلک وي هله به امیدوار کامیابي حاصلېږي. صرف یو جماعت ووټ باندې هغې کامیابېدی نه شي. نو دلته چې کوم خانداني ووټ چې کوم دی اثر و سوخت دی چې څنګه مخکې نه سن 80 نه دا خاندان روان دی عوامي نیشنل پارټي څنګه موږ مخکې پروګرامونو کې ویلي جان محمد خان اکوړي ناظم په دغه چیرمن پاتې شو ټاون کمیټي هغه مثالي کارونه کړو. بیا هغې نه بعد خلیل عباس پکې رالو هغه هم 3000 MP پاتې شو. مسعود عباس رالو او امینیم جوړ شو وزیر مملکت او بلدیات هم جوړ شوی. یو سلسله د ایران روانه په سیاست خلکو سره تړون دی سیاست کې په حکومت کې په خدمت کې د یو سلسله را روانه ده. نو دومره وخت نه چې سیاست را روان وي صوبایي وزارت هم پاتې شي MP ګان هم 3 ځله پاتې شي MNA هم پاتې شي وزیر بلدیات هم پاتې شي کمیټې چیرمن هم پاتې شي. نو هغې ډېر لوی وسیع نیټورک د دوستانو جوړ کړی وي. نو وسیع نیټورک چې وي دغه الیکشنو دپاره دغه خاندان مې استعمالوي. نو هغې سطح چې ګورې ډېر زیات کار سکندر خان خټک چې دی هغه انتخابي مهم کې تیزی روان ده. نن په مصري باندې کې اجتماعات شوي دي هلته څه غټ 22 کسان هغوی خاندانونو دیا شامل شوي دي. داسې نندرکو علاقې کې کوم دی موږ ته پریس ریلیز راسولی دي هلته د 120 نه سیوا پروګرامونه شوي دي او داسې ګڼ تعداد کې شمولیت شوي. داسې جهانګیري چې په هغې کې هم دی موږ ته کوم پریس ریلیز راسولی دي ای مطابق داسې شمولیت اعلان شي. داسې نظامپور کې 10-12 کلو پروګرامونه دی موږ ته راوصولي دي شیډول کې هلته هم د شمولیت پروګرامونه شوي. باقي دا نومونه هم دي فرد که موږ د نومونه ورکوو نو ډېر لوی فهرست جوړېږي هغې ته بیا ډېر لوی پروګرام پکار دی. نو ډېر د MPA ادریس خټک رور کامران رازق خټک تفهیم موږ دا وي چې تحریک صاحب چې دی نو هغوی چې کوم د تېر شوي کامیابي حاصل کړي د دې وروسته هم یو تنظیمي نیټورک و. آیا حکومت اوس رالو او عوامو ناراضګي خامخا راځي چې چا مسایل نه شي بې مهنګایي پکې سیوا شي نو عوامو ناراضګي راځي تنظیمونو ناراضګي هم راځي. خو دا مني چې د یو تنظیمي نیټورک جوړ کړی و. عمران خان چې کوم دی نو 22 سال د کوم سیاست نه وکړو هغې نه بعد به حکومت کې رالو. آیا دا یو بیل علیحده سوال دی چې د حکومت ونه چلېدو ډیلیور نه کړو کوم وعدې کړي وي. خو دا دی چې د 22 سال کې د تنظیمي ډانچه چې وه آیا جوړه کړې وه نو هغه تنظیمي ډانچه چې ده اوس هم لګیا ده کار کوي. څو ورکران ترې ناراضه شو خو ډېر حده پورې اوس هم پاتې دي. نو تحریک صاحب چې کوم تنظیمي ډانچه ده هغه موجوده ده هغه کار کوي. نو هغې د وجه کامران رازق خټک چې نوی دی ینګ دی نوی دی عوامو سره داسې رابطه نشته جان پہچان یې نشته عوامو سره. خو همغه تنظیمي بیس چې دی نو هغې مضبوط دی هغې استعمالوي. نو هغې استقبالي پروګرامونه دته څنګه سکندر خان خټک چې دی هغه پهله نمبر کې انتخابي پروګرامونو لحاظ سره استقبالیو ته خطابونو ته کار میټینګونو شمولیتو سره مخکې دي. داسې ورپسې تحریک انصاف چې کوم دی کامران رازق خټک د پروګرامونه هم بې ورپسې دي. بالکل دغه خبره ده. نو هلته ادریس خټک د MPA دی هغه ورور هم دی هغې خپل تعلق استعمالي چا ته کارونه کړي دي هغه کارونو واسطې به هم خلکو ته ورکوي. نو دوی خپل ورور دپاره پلیټفارم چې دی آی ګرم کړی دی بلکې فعال کړی روزانه تیزی پکې راولي خپل نوي حکمت عملي د استعمالوي کار کوي. ګرانو کتونکو راځو به د نوښار تحصیل ته او د نوښار تحصیل د تجزیه کامران زه به غواړم چې ابتدا هم تاسو کوئ د نوښار تحصیل که تاسو شروع کوئ نو کوم ځای نه به شروع کوئ او څنګه به ذکر کوئ. حفیم څنګه موږ وایو چې نوښار تحصیل چې دی نو ټول فوکس په نوښار باندې دی. په نوښار دی بالکل دې کې شک نشته. دلته چې پاکستان تحریک انصاف اسحاق خټک دی
په هغه باندې نظر دی چې یاره تیر شوي وزیر اعلی دی او موجوده وفاقي وزیر دفاع دی د هغه فرزند دی، آیا دی به داسې ټي او سي یا نه. دغه شان د پاکستان پیپل پارټۍ کوم کینډیډیټ دی احمد خټک دی، هغې هم راوتی دی مقابلې کې دی خپل مهم تیزۍ سره هغې چلی. نو دی والې دا چې یاره دا سیټ به څوک وړي. خو هلته بل مسلم لیگ نون چې کوم دی اختیار ولی ایم پی ای دی، سیټر ایم پی ای دی او مسله پکې شته. بل هغه اختیار ولی چې دی هغه خپل تقریر چې دی خپل یو شخصیت دی او بل خطابت چې دی لاجواب دی او لاجواب دی. طریقې صاف حلقیم دی چې یاره د چې کوم تقریر کوي نو تقریر کې د جادویي او جادویي نا جادویي تقریر چې دی نو چې ته چلا شي نو دغه پایه ته وایي ځان ته نو خوږ ځای باندې ګوتې کې خو چل ورځي. بالکل دا خبره ده. هغې چې دی عبدالحق هغه کمپین هم ډېر تیز روان دی. بل سیوا کمپین دا روډ چې ورته دی اختیار ولی دی ورته چلی. نو مونږ چې ګورو ځای په ځای اپوزیشن جومات هم دی څنګه پنجاب کې ډېر داسې مخکې روان دی مسلم لیگ نون. نو ځای ګڼ تعداد کې مونږ د شمولیاتي پروګرامونه دی کېږي، خلک شاملېږي مسلم لیگ نون کې. نو عبدالحق چې دی مسلم لیگ نون کینډیډیټ دی تحصیل نوشہرہ، دلته دا خص ایډوانټیج حاصل دی چې هوا د مهنګایي نه پریشان هم دي او بل آینده دغه ته ګوریم چې آینده کم سیټ اپ چې آینده چې کم سیټ اپ راځي نو هغې کې دا دی چې دی پکې ځای وي مسلم لیگ نون مستقبل به دی وي. نو هغې دپاره چې کوم دی په اجتماعي پروګرامونه کوي انتخابي پروګرام نو هلته ګڼ تعداد کې خلک مسلم لیگ نون سره شمولیت اعلان کوي. نو دا سرپرایز ورکولی شي دې حال کې ولې چې پي کې 63 کې سرپرایز ورکړو. بالکل یې ورکړو. او بیا مریم نواز ویلو چې موږ په کور کې داخل شو پی ټي آی او په کور کې ماته شکست ورکو. نو سرپرایز اوس هم کولی شي، اوس هم دی او بل هغوی دی پلان جوړ کړی مسلم لیگ نون چې مریم نواز چې څنګه اخري 2 ورځې پاتې وي اخري کمپین چې دی جلسې و دی الیکشن کمیشن قواعد مطابق ختمېدو نو مریم نواز مریم نواز اخري جلسه جو چې اوس هغې د نقشه چې وه د نوشہرہ ډسټرکټ سیاست بالکل بدله کړه. کو ځوان او کو مشر و که هغې جلسې ته چې لاړو وایي که تو بس واپس راوړې یاره خپل ووټ هم ورکوم کور کې به ټول ووټونه زه ورکوم. نو هغې بالکل پانسه بالکل بدله کړې وه. بالکل مسلم لیگ چې کوم ذمې دار دی اختیار ولی خان دی هغې یو پلان جوړ کړی دی چې یاره 16 تاریخ باندې چې الیکشن 19 تاریخ ته هغې نه مخکې اخري جلسه چې کېږي نو مریم نواز مونږ راغواړو او دې پرې دې پروګرام دی چې جی ټي روډ ته مونږ دا کوو ولې هغه وسي ځای دی زور پال باندې چلیدنه غواړي چې ګنې مخکې مونږ باندې داسې بختوره راغلې وه 2 ورځې مخکې جلسه شوې وه دا هم را باندې بختوره وه مریم نواز هم بختوره وه 2 ورځې جلسه 2 ورځې ټایم نو دا ټول شیدونه شمیري هماغه ریل دی بیا چلی ریل کوي هغې بیا سانې چې مونږ ته کامیابي حاصل شوې خو دې پرې دې پلان دا دی چې جی ټي روډ دی دې پرې ورته ټاکلی دی امانګړ کوم ایریا چې دا دې پله ولې چې هغې چې دلته ټریفک هم سنبالو کراوډ هم سنبالولي مخکې چې کوم نوشہرہ کلا کې دی مریم نواز ته کوم پروګرام کړی نو بیا خلک ډېر زیات وو او بیا راوتو کې بیا خلکو ته ډېرې مسلې پېښ شوي خلک زخمیان شوي بیا امبولانس یې راغلي هسپتال ته رسېدلي وو. نو اوس دی پلان دا دی چې مونږ مریم نواز راولو دلته پروګرام مونږ دغه شي او دلته چې دی نو پروګرام چې روان بل پیپل پارټي کوم کینډیډیټ چې دی احمد خټک هغه پروګرامونه تیز کړي دي روان دي او اسحاق خټک چې دی نو خو پلار ورته خو ډېر محنت کړی دی ورته. ډاکټر عمران نن ځان له لګیا و مختلفو علاقو کې پروګرامونه کړي، اسحاق خټک ځان له پروګرامونه کړي دي شمولیتونه هم کړي دي په نوشہرہ کینټ کې جلسې جلوس کارنر میټینګ مانکی شریف کې دا وی ورسره شیر کړي. داسې چې مانکی شریف کې دی کور دی او بس هلته کې مانکی شریف چې دی هلته وله ټف مقابله وي پیپل پارټي و دی پی ټي آی ټف مقابلې به هلته کېږي ولې چې کوم دغه چې اوچت شوي نو هلته دا معاملات هلته اوچت شوي دي دواړو کینډیډیټ تعلق د مانکی سره دی پاکستان پیپل پارټي تحریک انصاف. نو هلته تحریک انصاف هلته خپل پوزیشن بهتر کولو کې لګېدلي نور بیلټ چې وګورئ نو نور بیلټ کې هغې پوزیشن چې دي نو مانکی هلته دی بهتر دي هلته دی هم مخکې روان دي تحریک انصاف هلته خپل یو تنظیمي ډانچه دی سره خپل شته دی پرویز خان خپل یو
خلکو کارونه خدمت دي. پرویز خټک صاحب خپل یو طریقې کار دی، هغه تعلق دی او تنظیم منظیم خو دومره لوی دغه نه دی، هغه خپل نیټورک دی. تنظیم تحریک انصاف چې نوښار کې وګورئ نو هغه تحریک انصاف نشته دی، کم نظریاتي ورکران. اوس چې کم دی پرویز خټک دی، هغه شخصیت دی. پرویز خټک شخصیت چې څو پرې دې پارټۍ چلوي نو دا پارټي به مخکې روانې وده کوي. او که نو پرویز خټک نه دلته نه بل طرف ته وي، دا نیټورک دا نیټورک چې د سره کم دی دا به وپلځي. دا پرویز خان کم سیاست دی، د کم دوستي ده، د کم خدمت دی، بس هغې سره دا مستقل تړلي شوي دي. بد دی چې کم خوځي نو هماغه خلک یي چې بس موږ پرویز خان سره ځو. دا مختلفو نو اوس دی پرویز خان دا اډوانټیج حاصل چې خپل نیټورک چې د کابو ساتلی دی، د نه ویکټه لاړ نه ده. موږ ته اوس پرې هسې خبر نه راغلی چې د نه یو غټه ویکټه لاړ وي او چې یاره بل سیاسي جومات اینی واړي هر جومات چې دي هلته لاړ وي، ده ترې راویستي دي ویکټ یې راماتې کړي دي. بالکل او په جوړ توړ باندې پوه دی، په جوړ توړ باندې پوهېږي. د هغوی په دک درد د هغه د هر څه نه خبر دی. د تېرو 40 کالو نه دغه خلکو سره لوبه کوي. او سیاست کې چې نوښار کې څومره سیاسي خلک لري، ټولو سیوا تجربه ده پرویز خټک ته په سیاست. هماغه تجربه خپل زوی دی دې دپاره پوره نچوړې کړه. په نوښار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام امیدوار مفتی حاکم علي زاخیل خیش کې امانګړ دې علاقو کې ګرځېدلی کارنر میټینګ او جلسې ډېرې غټې غټې. تفهیم دی چې جمعیت علماء اسلام چې دی نو پی ډي ایم مشري کوي او مولانا فلیمان چې دی په دې لحاظ سره ښه دغه چې اپوزیشن کم الاینس دی پی ډي ایم هغې قیادت کوي او دی بیانه چونکې هغه بیانې ده چې کم عوام روزانه مهنګایي نه پریشانې دي، حکومت غلطو پالیسیانو نه پریشانې دي او فریادونه کوي. هماغه بیانې چې کم ده حکومت مخالف چې کم بیان دی نو هغه مولانا فلیمان هغې دوهرایي کوي. نو عوام ځکه د جویایي کم پلیټفارم چې دی نو دا خوښوي چې دې ته هغه آواز اوچتېږي چې کم آواز چې دی غریب عوام ځپلی شوی کم عوام دي هغوی په زړونو کې کمیایي، په ژبو باندې کمیایي، په نجي محفلونو کې هماغه آواز مولانا فلیمان استعمالوي. نو ځکه دې په خلکو رجحان سیوا دی. بل نوښار کې چې موږ ګورو حاکم مفتی حاکم علي اکاني ولاړ دی، هغه خپل یو خطابت یو انداز دی، مزیدار انداز دی خطابت او ډېر صفا په ډاګې باندې خبرې کوي. ځکه هغه اجتماعات کې درنې وي، خلک شمولیت هم پکې کوي او یو لوی وسیع نیټورک دی. هغه جمعیت الاسلام د حمایت یو ګروپ جوړ کړی دی او دې حلقې باندې هم سرپرایز ورکولی شي. غټ پروګرامونه دي. مونږ به د دې سره سره نن د ټولو نه غټ پروګرام یو د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ینګ ډاکټرز نرسز کلاس 4 دی پریس کانفرنس وکړو او ډېر څه الزامات یې موږ کول. لا مونږ وی ورسره شیر کړي دي. مونږ یې که تجزیه کوو نو څه به وایو؟ بھائی قاضي میډیکل کمپلیکس چې کله جوړ شوی و ایم ایم اے دور کې قاضي صاحب دی دغه څنګه بنیاد ایښو، څنګه بنیاد ایښېدو سره په دې باندې اختلاف راوچت شو. پیل ورځ راوچت شو. آیا مولانا مجاهد صاحب و هغې وی دی افتتاح به زه کوم، قاضي صاحب هغه وایي چېرې د افتتاح به زه کوم. د هغې وخت نه دا یو ټسل را روان و. هماغه ټسل چې و بیا اسپتال جوړېدو کو، بیا اسپتال بریک شو، فنډ پکې کمې و، بیا په فنډ هم جاري شو، بیا اسپتال جوړ شو. څنګه جوړ شو بس بیا هغې سره بي او جي جوړ شو، بورډ اف گورنر یو سیسټم جوړ شو، هغې لاندې به دا چلې ایم ټي آی چې څنګه بورډ رالو هغې کې سکینډل راوتې، بیا لر شو بیا بل بورډ رالو هغې کې سکینډل راوتې، بیا بل بورډ لاړو هغې کې سکینډل راوتې. دا اسپتال چې کله جوړ شوی دی بدقسمتۍ لحاظ سره موږ په خوشحالېږو نه، موږ زړه دردېږي. ولې دا موږ اسپتال دی، موږ به دلته علاج ته ځو، موږ بچي وو، موږ فیملیانې دلته علاج ته ځي. او چې دا هغې وخت نه سکینډل و، پیل ورځ نه سکینډلو کې راغلی دی او هر بدلته ورځ نه سکینډل یې کمیږي نه، سکینډل یې سیوا کېږي. او بل دا کم افسران چې راځي، میډیکل افیسر راځي یا ایڈمنسټریشن سایډ کوم افسران راځي، نو دوی دومره سوچ نه وي چې موږ عوامو ته سهولت ورکړو یا دې کې چې کوم سټاف دی هغوی ته موږ ملازمونو ته هغوی مستقبل هغوی محفوظ کړو، ښه ماحول ورته ورکړو.
چې هغوی ښه یکسویي سره هغوی مریضانو مسیحایو کی کم ایڈمنسټریشن چې راځي نو رویه خو مریضانو سره خود دغه وي الفاظ کې نه راځي چې ډېره بیکاره رویه ساتي. خو کم سټاف چې وي میډیکل افیسر وي هغوی سره رویه صحیح نه وي. کم چې دغه وي ماتحت ملازمان دي هغوی خلاف سازشونه کوي چېرې دا مستقل دی مستقل نه دی لاندې ډېر ویجز تا څنګه راولو چې دی سبا کور ته ځي نو دا پنشن یې ونیسي دی مستقبل ښه نه شي. نو خپل سټاف خلاف دا کوم ایډمنسټریشن سټاف چې دا سازشونه کوي نو ځکه د قاضي میډیکل کمپلیکس کې دی دې کې څه دوام نه راځي بهترۍ ریس پر دې کې بېګاړ پیدا کېږي. اوس چې کوم دی کوم ډین جوړ کړی دی بورډ آف گورنر پهله پرویز خان ټاکلی و چې نوخار خلک یې ورکړي وو مختلف شعبو شخصیات یې ورکړي وو. توقع دا وایي ټیسټ انټروګانې به یې شوي چېرې دا به راځي دی قاضي میډیکل کمپلیکس هسپتال معاملات سنبھالي. एकदम اچانک بل یو ټیم رالو ټیم رالو چې نوخار نه دي مختلف ځایونو مردان دي څوک د بنو دي څوک هم د مختلف ځایونو پکې رالو چې رالو هغوی ته نوخار زمینی حقایق یا دې خلکو غم درد مسایلو د اسټاف هغوی نه بېخبره دي او یا کو خبر هم دي نو هغوی څه دلچسپي نه لي ولې هغوی دلته وخت نه تېروي. هغوی بل ځای کې څنګه چې امپورټډ لیډر راشي پاکستان کې وزیر اعظم جوړ شي یا به معاون خصوصي شي وزیر مشیر شي بس چې وخت پوره شي بس بیا یې لاړ شي صادر وسلي واپس لاړ شي. نو دا کم ایډمنسټریشن کم افسران دي کم بیوجي بورډ کې کم راغلي دي دی هلته کار نشته دی دی کو ملازمان وباسي هلته کو پرویز خان پی ټي آی سیاست یا پکې خرابېږي یا بل جماعت سیاست خرابېږي یا د غریب چوله خرابېږي یا غریب دی لوګي رمېږي هغوی نقصانې کېږي هغه هم د دې علاقې دی که ایم پی اے نقصانې کېږي هغه هم د دې علاقې دی که ډاکټر نرس ټرانسپورټ هغه هم د دې علاقې دی. چې څوک ته نقصان ورکوي نو بهرنی دی لکه اوس ټیکهدار ته ته ټیکه واله کې نو ټیکهدار خو خپل ځان ته ګټه کوي که نه هغه خو په دې نه ګوري سرکار بلډینګ څنګه جوړېږي زه سیوا مال راجمع کوم خپل ځمه بیړه وي چې بس ځم دا ټیکه مې پوره کړم بل څوک ناسي. نو دا مسایل دي اوس خو کم نن چې کم پریس کانفرنس شو کم راغلي وو هغوی راویلي چېرې دا صحت کارډ چې کوم دی په دې کې غټې پیمانې قاضي میډیکل کمپلیکس کې ګپلې روانې دي. صحت سہولت پروګرام کې چې کوم میډیسن ملټي نیشنل کمپنیانو میډیسن ډاکټران تجویز کوي بیا چې کوم فارمیسي هلته کم مقرر کړي دا صحت انصاف پروګرام کې نو هغوی هغه نه ورکوي هغوی لاندې کوالټي والا میډیسن ورکوي. سرجري اهم شی دی چې انسان وجود کې همغه آلات داخليږي هغې سره چا لاس مات وي چا انجیوګرافي نو هغې کې چې کم دي دغه شان دی خو کوالټي والا ملټي نیشنل کمپنو دغه نه استعمالېږي ترنډ هم لاندې کمپنیان دي لوکل چې هغې کې دوی ته کمیشن سیوا وي او مریض دپاره نقصان دی وي همغه میډیسن همغه آلات دوی استعمالوي په سرجري کې. نو دا انتهایي افسوس خبره ده خو نوټس پې څوک والي هېڅ هم څوک نه اخلي او هسپتال قاضي میډیکل هسپتال چې کوم صورتحال دی روز پر د ګرګو کېږي بهتري څه امکان یې پکې نشته دی. څو پرې دا بورډ ایم ټي آی بورډ دا بار خلک ویستلی شوي نه نوخار بورډ نه وي راغلی چې نوخار اوسېدونکي دی د خلکو باندې مریضانو باندې غم درد په زړه کې نه ساتي رحمدلي په زړه کې نه ساتي. نو دا قاضي میډیکل کمپلیکس هسپتال نه د مریضانو حالت خو بهتر کېدی شي نه چې دی کې کوم دا سټاف نوکران دي نه د دی حالت بهتر کېدی شي. بالکل د حقیقت د ګرانو کتونکو دا د قاضي میډیکل کمپلیکس ټوله سټوري وه په دې باندې اوږدې خبرې کېدی شي چونکې دې ټایم کې وخت کمی وي او مونږ به ګورو دې باندې به د رزم څه ماهرینو سره خبرو کولو کوشش کوو چې ولې دا د تېرو شپږ اوو کالو نه دقسې یو خرابه علاجي ده یو ته کلمې دي چې یو طرف نه راټولوي بل طرف ته دانګي دې کې بهتري ولې نه راځي دې کې بهتري ولې نه راځي دا مونږ بهتري نه راتلو ماهرینو سره خبرې کوو څه ده مسله او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دلته کار کولو والا سړی کم راځي نو هغه د بار سره یې تعلق دی دې ضلع کې نه اوسېږي نه دې ځای سره کار شته نه دلته کې رشته دار شته نه دلته سیاست سره کار شته د ټیکهدار په تور راغلی او دلته کې هغه ټیکه خپلې پیسې ګټلو کوشش کوي که د دې په نتیجه کې
سیاستدان ته نقصان نو هغه نقصان اب پرویز خټک ته راځي. سیاسی طور باندې که نقصان رسی اب پرویز خټک ته رسی. سیاسی طور باندې که نقصان رسی د دې هسپتال کې د څه قسمه خرابایم نو هغه بستا چې کومه سیاسی پارټي لا کوم سیاسی لیډرم دلته بر سره اقتداري نو هغه ته به د هغې نقصان رسی. که خلقو ته نقصان رسی نو اومیم دغه ټیکیدار سره او دغه مشرانو سره څه کار نشته. ځکه نن د دې هسپتال کلاس 4 هغه چغې وایي، د دې هسپتال نرس هغه چغې وایي، د دې هسپتال ډاکټران هغه ډاکټران چې د کرونا دوران کې د دې ملک او د دې عوامو دپاره مونږ کتل د کرونا دوران کې چې کوم خدمات دي د دغه ینګ ډاکټرز د دې قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس د نرسز د کلاس 4 څومره چې اسټاف نن متاثره دي نو د دې خدمات دي د کرونا دوران کې خپل ژوندونه په خطرو کې اچول. هغه مریضان چې کرونا چې خپل رشتہ دار ته ویني کوم رشتہ دار هغه ته تخدیدو دغه مسیحا چې دوی ته ولاړو دا خلک ورسره ولاړو ناس به دی به لوبول تر دې پورې مونږ کتلی چې ډاکټرانو به ورسره په چمن کې بار پلان کې وخت تېرولو ټایم پاسې ګپ شپ به یې لګولو د یو فیملی په شان اوسېدلي دي. دغه خلک نن چغې وایي فریاد کوي او فریاد اورېدو والی شو. مونږ منو په انسټیټیوټ کې به د اداره کې به نقصانات وي، کمزوریانې به وي. هغه کمزوریانې ټیک کول پکار دي، نه چې د 10 کالو نه 15 کالو نه 3 کالو نه ملازمین را لګیا دي کار کوي او ته مخې سره دی کور کې چې ځه برتي کولو مو ولې مو راوړي. تفهیم دی چې موږ انلیګل برتي شوي دي چې ته 16-17,000 18,000 والا ته ګورې چې را لیګل انلیګل برتي شوي دي په دې پیمانې باندې. نو هغې پیمانې باندې ته به خپل افیشل سټاف چې دی ایډمنسټریشن دی خو 17,000 تنخواه اخلي 18,000 تنخواه اخلي. ډاکټرانو هم ته وګوره که نه او تاسو چې کوم ډین دی اخیستی دی اوس هغه 7-8 لاک هغه تنخواه دي. نو کوم چې ډین یې اخیستی نو هغه کم تجربې بنیاد باندې راغلی دی، خپل ډپارټمنټ کې هیډ ظاهر کړی دی، نو هغه جونیئر دی او دا کم سرټیفیکیټ چې ورته جوړ شوی نه دا بوګس دی. په بوګس سرټیفیکیټ باندې هغې ډین مقرر شوی دی، هغه تجربه نشته دی خو سرټیفیکیټ یې دا ورکړی چې یاره د ډېر لوی تجربه ده، خپل ډپارټمنټ کې دی سینیر دی. نو ډین لګولی دی. ډین جوړېدو والا سړی لګیا شو اوریجنل ډاکټران نرسان کلاس 4 دا ډین چې جوړ شو میډیکل کالج ډین دی ټول غلبیل راپاسې کوزې ته هغې مګه جیلي دغه ډپلومې باندې جیلي سرټیفیکیټ باندې چې کوم ډین جوړ شوی دی هغې اوس میډیکل سټوډنټ دي، هغې ته د تعلیم زیور نه راسته کولو ذمواري هغه ته حواله شوي ده. ټول معاملات هغه ته اوس هغې اوس احتساب کوي چې کوم جیلي ډپلومې راغلي هغې احتساب کوي. 71 کسان هغه په ویناوی نویستی شوي دي. نو ته خو پیله چې احتساب کېږي نو د حکومت خو دا ناره وه چې یاره مونږ احتساب شروع کوو اوپر سے بڑوں کو پکڑیں گے وزیر اعظم وایي. نو تا بڑے چې کوم دی خپله د احتساب قابل دی نو بڑے دی پرېښو چې کوم احتساب قابل دی هغه چھوټو احتساب شروع کړو. توره دې راغورځېږي په غریب چې ډین خپله قابل احتساب دی نو تا ډین رانو خپل احتساب نه کوي ځان یې پټ کو او لاندې سټافو احتساب یې شروع کو آی ویستلو. دغه شان د میډیکل ډایرکټر چې دی هغه تعلق ته مردان سره دی، هغه خپل ډپارټمنټ کې سینیر نه دی جونیئر دی. هغه ته جیلی جوړ کړی دی تجربې سرټیفیکیټ سند دی ورته جوړ کړی دی. ایم شو کړی چې دا خپل ډپارټمنټ کې سینیر دی. هغه یې میډیکل ډایرکټر لګولی دی، هغه تعلق مردان سره دی. ډایرکټر هاسپټل ایچ ډي چې دی هغه تعلق مردان سره دی. بورډ کې څومره ممبران دي او ډسټرکټ والا دي. نو خار ما دی مریض سره ما دی بچی سره چې کوم کلاس 4 برتي دی کوم زما ډاکټر دی د دې سیمې دی خاورې دی نو هغه سره مینه څوک کوي په هغه به لاس څوک دي هغه خامخا چې بار خلک دي ای به وباسي دلته نه ای به دا وباسي ای به دغه مردان نه نور ډسټرکټ دی چې کوم خلک دي هغه به دی راولي. ګرانو کتونکو دا کلیپ به مونږه دې کې چې دا کومه حصه ده دا وړه د قاضي میډیکل کمپلیکس خاص کر د دې حوالې سره چې ډینز ایکسپیرینس جی ډي دی سرټیفیکیټ کاغذونه د هغه خپل خراب دي. بل تفهیم وایي کوم ډپارټمنټ دی کې انکوایري کړي نیب پکې انکوایري کړي نیب هغه انکوایري کړي هغې دا جیلي
ثابت کړی دی او دا ویلي چې دی نه دی د احتساب وشي او دی نه کم ریکوري ده ډین نه او میډیکل ډاکټر دی نه ریکوري شي دا پیسې د جمع شي او خزانې ته واپس لاړ شي 7 لک دی ته مراحت ملوي. مونږ به د دې خبرو په مونږ به تاسو نه ریکویسټ کوو تاسو ته هم چې هغه کلیپ مونږ بیل خبر سره او بیل دا خبرې به راغونډې کړو لږې به یې کړو د 1 منټ 2 منټه 3 منټه چې څومره دا خبرې وي دا به مونږ راغونډې کړو دا به تاسو سره شیر کړو او تاسو بیا دا ورسوئ وزیر اعظم ته ورسوئ دا وزیر صحت ته ورسوئ او پورټل دغه د پیو شي ته د دې خبرې دا خبره ورسوئ لکه د هغې سیاست هم ترېنه متاثره دی که څوک دا وایي چې دی ته به یې فایده پرویز خان دې صورت دغه دی بائی پاس کړی دی هغه پرویز خان ورته ویلي چې سټاف کو لیګل برتې چې ان لیګل برتې چې کلاس 4 وسوم دا وباسئ ما معلومات مطابق چې دي کم دی راغلی دلته وزټ کړو نو سختۍ سره ویلي دا وباسئ پرویز خان هدایت نه باوجود دی دا سټاف ویستو نو مطلب دا و چې نوښهر کې هسپتال کې بېچیني پیدا وي چې دلته کار نه کېږي دلته هغه نه کېږي نو پرویز خان ته پکار دی چې د الیکشن کم مصروفیات دي دی نه کله فارغ شي نو قاضي میډیکل کمپلیکس کې دي د خپل یو جامع اپریشن وکړي دا کم چې بار نه ایچ ډي ګان راغلي دي او بوګس دغه باندې دلته ډایرکټران جوړ شوي دي او دی دلته نه فارغ کړي او اصل خلک ترې راولي دی ځای نوښهر بورډ کې دی نوښهر سیمې خلک واچوي دلته نوښهر کې نوښهر بنجر خو نه دی دلته چېرې دلته قابل خلک نشته دي دلته ښه مازغو والا خلک نشته دي دلته ریټایر داسې بیوروکراسي پرته ده او داسې جرنیلان پراته دي نوښهر مین د خو ډېر قابل بچي پیدا کړي دي هرې شعبې کې پیدا کړي دي بهر نه ته خلک راولي دلته بورډ جوړې نو دا مسایل خو پرویز خان تا ته هم جوړ دي دلته نوښهر ولس ته هم جوړ دي دلته ماته سټاف ته هم جوړ دي دلته کم میډیکل افیرس دي هغې ته هم جوړ دي کله مې سیاست د جمیلونه فارغ شي نو بیا خپل په دې باندې غور وکړه قاضي میډیکل کمپلیکس چې دی دې اپریشن وکړه مونږ صافیانو تجاویز والا نور داسې پوهې طبقې چې کوم دي بلا امتیاز هغې نه تجاویز والا داسې دا جوړ کړه چې دلته ماحول سیاسي سہولت پر وړاندې پای باندې ډېر شکایت راځي چې عام سم شي دلته او ایډمنسټریشن معاملات چې دي دم صحیح شي اوس تفهیم مې دغه چې یو میاشت وشوه چې دی اغوښتی ډایرکټر فاینانس اغوښتی دی آیم دی مردانه راویستی دی هغه چې ما تپوس وکړو هسپتال ذمہ دار افسر نو هغې چېرې 15 لکه نه بره هغه تنخوا ده نو 15 لکه نه بره کس ته تنخوا ورکې او دلته ته 17,000 ملازم ته وباسې چې ما سره سټاف سیوا برتي شوی دی نو ته 15 لکه تنخوا چې ته راکې نوښهر کې میندې داسې بچي راوړي دي چې هغوی دا دی چې کم کار کوي نو په 50,000 تیارون کون وانی خوشحالي محسوس کوي 50,000 وانی او قابل بچي تعلیم یافته بچي ته هلته ریټایر کس راولي چې هغه 15 کاله عمر وي درېمه نوکري شپېته کاله عمر دی ته یې راولي دلته ډایرکټر فاینانس برتي کې دلته یې لګې ته توفتن ورته سیټ ورکې 15 لکه نو نوښهر قابل بچی چې دی سره د ډیګرانو پی ایچ ډي وکړي دي هغې په 50,000 باندې تا ته دا کار کوي 80,000 باندې تا ته کار کوي او ته په 15 لکه راولي نو موږ خو پرویز خان ته وایو چې دا کومه دغې شروع کړي دي قاضي میډیکل کمپلیکس میډیکل افیسران په دې باندې نظر واچو او صوبایي حکومت وزیرالات ویو چې څومره دغه کېدی شي دې کوم ایډمنسټریشن افسران دي دی اپریشن دی شروع کی صفا خلک ته راولي بالکل کلین دغه دی ته نه ورکوي کلاو میدان چې باید دی څه غواړي هسپتال معاملات ټول درهم برهم کوي بالکل په کار دی ولا چې دا سیب کې د را روان وخت کې د دی سیاسي بیانیې ته د دی سیاست ته دا دقه ادارې د دی له نقصان جوړېدی شي ګرانو کتونکو انشاءالله سبا به همدقه څه موضوعات رانیسو تاسو سره ملاقات کوو او فی الحال زه تفهیم او کامران خټک تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان